مسنونیت د احسان د وضو الا مسنونیت د احسان احسن الوضوء ار یو اندام درې ځله وینځل دا اودس ډېر آداب دي قبلې ته مخ کول هم د آدابونه دي په ناسته اودس کول هم د آدابونه دي ښې طرف مخکې کول هم د آدابونه دي دا خو د ډېر لږ حدیث پکې راوړل موالات چې یو اندام نیو چې بل ورپسې وي دا هم د آدابونه دي دا ترتیب د وضو دا هم د آدابونه دی دا تسلیس هم د آدابونه دی دا بسم الله په اول کې ویل دا هم د آدابونه ده نو آداب د وضو ګوره ډېر شي دي احسن دا معنی احسان ورپسې ده دویم ته څه معلومه شوه مسنونیت د شهادتین چې د اودس نه پس شهادتین مسنون دي او دریم دعا بما ناسب الوضوء دعا چا سره چې وضو سره کم دا من التوابین والمتطهرین داسې دعا چې د وضو سره مناسب وي او فایده د دعا هم درته وښوله فایده سره جنت ته به ځې دروازې د جنت او بل څه باطني ظاهري دواړه پاکي به راشي د جنت دروازې هم ثابت کړي چې اته دي د دې سړي رتبه هم راته وښوله چې په کومه ورځي نو وربشي دا خو مسایل مستنبطه اوس راشه مولانا صاحب قال ابو عیسی سره دې اختلاف ثابت دی زه به راته ختموم خو لږ صبر وکړه قال ابو عیسی حدیث عمر قد خولف خلاف شوی د زید ابن حباب سره په دې حدیث کې وګوره زید ابن حباب د معاویه شاګرد جما بي صدوق مولانا رسالت توجه غواړم زید ابن حباب د چا شاګرد دی وګوره د معاویه صدوق روى عبد الله ابن صالح د زید ابن حباب بن عبد الله ابن صالح وغيره او نور نقل کوي عن معاويه ابن صالح او بیا زید ابن حباب چا نقل کوي د معاویه نه لکه وختي چې محمد ابن عمران ته جعفر ابن محمد ابن عمران ته نقل کو او بیا معاویه را چانه نقل کوي وګوره د ربيعه ابن يزيد نو دي ممکنه او ربيعه ابن يزيد چانه نقل کوي د ابو ادریس خولانی نه او ابو ادریس خولانی وختي را چانه نقل کو د عمر نه کنه وای خدایا دلته څه کوي دلته ابو ادریس خولانی نقل کوي د عقبه ابن عامرنا عن عمر ففرق پیشوه یعنی وقتی تحت الباب کې د ابو ادریس او د عمر په منځ کې واسطه نه وه او دلته د ابو ادریس او د عمر په منځ کې واسطه راله چې عقبه ابن عامر دی دا یو استراب دویم ځه وعن ابي عثمان وقتی ابو عثمان او د عمر منځ کې واسطه نه یاد دي خذ عن ابي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر ابو عثمان چاره نقل کوي د جبير ابن نفير عن عمر نو وقتی تحت الباب کې د ابو عثمان او د عمر منځ کې واسطه نه و اوس پکې واسطه د جبير ابن نفير رااله وهذا حديث في اسناد استراب جنس استراب دو استراب شو ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثير شيء قال محمد ابو ادريس لم يسمع من عمر ابو ادريس د عمر نه سمع نه د ثابته لیکن مولانا صاحب تا په خپل استراب ختم ک کنه څنګه دې ختم کو د ابو ادريس سما د عمر نه ثابته نو واسطه پکې د چاره لوایا د عقبه ابن عامر تا پکې راوړل کړه لیکن مولانا صاحب ځان به اوس پوهې کې چې خبره اسانه شي درته زید کم ځای کې دی او یو کې دی واسطه د عقبه راوړه بل کې دی واسطه را چا راوړه د جبیر ابن نفیر د ابو عثمان او د عمر په منځ کې نو تا خو په خپله راوړله وی دا زید ابن حباب خطا شب د دنه اختلاف راغلی دی یعنی بعض شاګردان د واسطې راوړي او بعض شاګردان د واسطې نه راوړي خلاصه دا د مولانا صاحب دلته کې دا حدیث په ابو داود کې مذکور دی وی ګوره تاسو سره شته دا حدیث په کوم ځای کې موجود دی او هغه پکې واسطې راوړي دي باقاعده ابو داود کې یو سند داسې راوړی دی عن ربيعه عن ابي ادريس ورپسې ده عن عقبه عن عمر
او بل سند کې سوي عن ابي عثمان شابسه عن جبير بن نفير عن عمر. نو دغه له ترجیح ورکړی دا ابو داود. نو خلاص شو باب الوضوء بالمد، وضوء په مد. دا اوس د متعلقات د وضوء ذکر کوي. وضوء په مد سمانه مد ستوي ذلك مخکې دنو بیا کلام درته کوم. احمد بن منيع ثقة، علي بن حجر ثقة تیریږي دواړه. قال حدثنا اسماعيل بن عليا، اصل کې دا عليا نیکه د اسماعيل بن ابراهيم بن عليا. په بخاري کې مې د تویل په ترمذي کې نه تیر شوی. اسماعيل بن ابراهيم بن عليا د ټولو صحاح راوي دي. ثقة حافظ او اسدي بن وسط قبيله منسوب دي. عن ابي ريحانه، ابو ريحانه صدوق واخر وقت کې حافظه کې لک فرق راغلی دی. نوم عبد الله ابن مطور دی. اوس به ترمذي په خپل وای. عن سفینه د پیغمبر علی السلام مولا دی، مهرانی نوم دی سفینه، او د پیغمبر مبارک خادمو. الکه کدی یادی ما د طویل یو ځل لوی بوج را پسر کړو، نو رسول الله مبارک پتو فرمایل انت سفینه، وی ما ته بدانو مله لکه علی صاحب چې پات بو تراب خوشاله ده. او دا قبل قسمه د تکړه وکنه چې ځنګل کې غزمري ورپسې شوی. ادا صحابي دی، مهرانی نوم دی، مهران مولا د نبی علیہ السلام معتق. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد، دی عام معمول او دس بیکو په یو مد، ويغتسل بالساع او غسل بیکو په ساع باندې. دا خبر خلاصون بیا راځم. وفي الباب عن عائشه په بخاری مسلم کې دی. نوٹ کا دا عائشه په بخاری مسلم کې دی. د جابر په مسند احمد کې دی. د جابر کم دی دی مسند احمد. د انس په بخاری مسلم کې دی. بیا ویم دا عائشه بخاری مسلم کې، د جابر مسند احمد کې، او د انس بخاری مسلم کې. قال ابو عيسى حديث هذا حديث حسن صحيح. ابو ريحان عبد الله ابن مطر دي كما بيصدوق واخر وقت حافظه کې نقصان دي. وهكذا راى بعض اهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالساع. بس حکم یې څه دی؟ یو لوی محدث دی ابن شبعان وتوي شعبان نویخه شبعان، هغه وایي چې وضوء بالمد واجب دی. مد باندې تاسو په یوم لږ صبر کوه. وضوء بالمد څه دی؟ واجب. خامخا به په دې کې نه کم او نه زیات. او په ساع باندې غسل واجب دی. ساع اوبه به استعمالی نه کمې نه زیاتې. نو ابن شبعان چې کوم لوی محدث دی وایي په اودس کې وضوء بالمد واجب دی، او غسل په ساع اوبه واجب دی، نه به زیاتې لګې نه کم. او محمد ابن زمونږ امام محمد صاحب رحمت الله علیه هغه قائل دی په استحباب باندې. او یو مد مستحب دی. څه دی؟ غسل بالساعه او وضوء بالمد مستحب دی. وای موږ سوایو، موږ وایو نه دا د حضور پاک عام عادت دی، توقیت پکې نشته. زیاتم کول شي او رستم خدا ده چې پیغمبر مبارک سونو به استعمال کړی دی، هغه مر استعمال کا. نور څه توقیت او تحدید پکې نشته. وقال الشافعي واحمد واسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت. توقيت څه؟ تحديد، چې لا يجوز اكثر منه، لدينا اکثر جائز نه دی او نه اقل. وهو قدر ما يكفي، دا هغه اندازه چې په عام عرف کې کافي کېږي. اوس براشو مولانا صاحب ساع او مد څه ته وایي؟ په دې د ټولو علماء اتفاق دی چې یو ساعت څلور موده دی. مد څومره دی ځان پوه کا. نو د ائمو ثلاثو په نسبت یو مد چې دی یو رتل او ثلث د رتل دی. بیا راته وایم په یادو ما سره یاد کا ساعت څلور موده دی. یاد به وي یو مد په دې خو اتفاق دی. یو مد څو رتله دی؟ د ائمو ثلاثو په نسبت یو مد یو رتل او ثلث د رتل. څه به وي؟ یو رتل او نو سا څو رتله شو؟ چې څلور موده شو، یو مد یو رتل، نو څلور رتله شو کنه. او څلور ثلثونه شو کنه. یا څلور رتلونه شو او څلور، نو درې ثلثه نه یو جوړ شو، نو پنځه رتله شو او یو ثلث. پنځه رتله یو ثلث. بیا درته وایم ساعه راکله کوم دی
د خیر آسان دی یادېږي به انشاءالله سا څو ورځ لرې دا د ما ګوتو ته وګوره څلور مودرې یو مد څو ورځ لرې یو بس پرېږده ځه په یادو یادېږي انشاءالله یو رتل څو مودرې یو سا څلور مودرې یو مد څومره دی یو رتل او ثلث نو چې سا څلور موده شو او یو مد یو رتل کا نو سا څلور رتلونه شو یاد لرې شوه او څلور ثلثونه هم شو که نه نو درې ثلثونه نه یو جوړېږي نو ساع دا پنځه رتل او ثلث دا رتل شو او زمونږ په نسبت باندې سا خو څلور موده دی او یو مد دوه رتله دی یو مد څومره دی دوه رتله نو سا څو رتله شو اته په دې رتلونو نه پوهېږې خو دې راته به بله طریقه ښیم انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د دې دپاره یو فارسي شعر راوړی دی ساعی کوفی هست اے مرد فهیم ساعی کوفی هست اے مرد فهیم اے هوښیاره سړیه ساعی کوفی هست ساعی کوفی دی څومره دی 270 طول مستقیم 270 طول مستقیم یاد کا دا شعر ساعی کوفی هست اے مرد فهیم اوائے اے ہوشیار احسانا ساعی کوفی دے څومره دی 270 طول مستقیم 270 طول 200 تولې نو ساعت 200 تولې دی اندازه اوس لګاوه چې 200 تولې شو ساع 270 او یو توله چې دا 12 ګرامه ده لږه زیاته ده خو دې 12 سلم نو ساع 200 تولې یو توله 12 ګرامه نو 200 له په 12 کې ضرب ورکا دا ځوله غشې شته که نه 200 له په 100 کې ضرب ورکا په 12 کې 3000 3240 زر ګرامه یو کیلو دی زر ګرامه یو کیلو نو 3000 نه 3 کیلو جوړ شو او 240 چې دی 240 250 پاو دی د کیلو پاو 500 نیم دی نو 250 پاو دی که نه نو زه به احتیاطاً 250 والم ځه نو 3 کیلو او یو پاو اوبه 3 کیلو او یو پاو اوبه دا بیا به غسل کوم 3 کیلو یو پاو او 10 به پسو کو په مد نو مد د ساعه څلورمه حصه ده اوس مې راته ووایې مد د ساعه څلورمه حصه ده نو ګوره 3 کیلو په باندې 3 کیلو چې دی دا په میانځ څلور کا اوس لکه په بله طریقه راځو 100 ګرامه 3240 په څلور تقسیم کا 810 ګرامه سو نو 810 نو ګوره کیلو زر دی نو د زرو نه 200 ګرامه کم کا 200 ګرام هم نه دي 190 ګرام دي 190 ګرام دي خو ته دې 200 ګرامه کم کا نو زه بیا راته مړه په لنډه پښتو کې ووایم ستا دا بوتل نه دی خو یاره بوتل یې بویه څه غټې دي او څه وړې دي ښځه داسې به وکړو څوک به داسې وکړي چې سبا د دې وزن ماله وکړي دلته شته دی وزن به ماله وکړي تاسو سبا به ماله راوړئ 3 کیلو او 240 ګرامه دا به بیا راوړئ او 810 ګرامه به بیا راوړئ چې دې ته زه وښیم اړو مسله به حل شي اوس راشه مولانا صاحب زمونږ او د هغې دا ما خپل اندازه یغتسلو بمثل هذا طحاوي کې شته
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا يولو خيراته عائشة صديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا فحذرته ما جاء اندازه واغشت مجاهد وي فحذرته 8 أرطال أو 9 أرطال فحذرته میں اندازہ واغشتا 8 أرطال أو 9 أرطال نو گورا اتونا لا زیاتو کمنو او دی خی پنجرت لو سلس داری تلی دا زما یو دلیل او دویم پا مستد احمد کی دا انستے دویم پا مستد احمد کی دا انستے الفاظ سدی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بالساع 8 أرطال سمعوی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغتسل بالساع 8 أرطال وبالمد رتلين ويتوضأ بالمد رتلين سمعوی یاد کیا یار یہ حدیث کو یاد کیا کرنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالساع 8 أرطال ويتوضأ بالمد رتلين یو خبر مشوره ده هذا امام ابو یوسف تر مدینه منوره تا نو امام مالک سے تر اختلاف راغی ابو یوسف و تدا دلائل وچ سات دین دا اترت دی امام مالک سے بین پینزرت لو سلس درت له امام مالک سره خو بلا خلق ناس تو په درس کې بس ابو یوسف ته په قلار کې سبب فیصله کو او چې ستمرا لکان ناس تو په جمعات کې شاګردان دا ټول د انصارو بچیو د انصارو صاحب بچیو چې څوک یې نوسیو هغې ته یې وې سار له کورونو کې چې تاسو سره کم ساعونه او مدونه دې راوړئ فیصله به هغه مدونه او ساعونه راوړئ چې تاسو کره د خپل پلار نیکه د حضور پاک د زمانې پراته دي لکه خلکو کره اوس کیلوګان پراته دي که نه هغه زمانه کې به غنم او دا کجورې او دا په ساعونو ورکولې وی ښه سحر وختي 500 الکانو ساعونو مدونه راوړل نو چې کچې کړل نو 15 اتلا سلس درې تلو څومره 15 اتلا سلس درې تلو نو امام ابو یوسف د خپل قول نه رجوع کړله چې مونږ خو دلایل وایو خو په موقع خو شی دا دی لیکن مولانا صاحب یو خبره ذهن کې واچوه ابن الهمام صاحب د فتح القدیر وی دا قصه ټیک نه ده وایي که دا ټیک وه نو ابو یوسف چې کوم عملي ویلی دي امام محمد ته بالکل په آخره زمانه کې دا به پکې وکنه یا به ابو یوسف چې د خپل شاګرد ته خو ویلې وکنه یا امام محمد صاحب به چېته خو نقل کړی وکنه نو عملي د ابو یوسف بالکل آخر وخت کې هغه مسائل املا کړي دي چې د امام ابو حنیفه نه اورېدلي دي یا د په وخت کې کم د په نس کم راجح دي نو دا خو بیا راجحه خبره چې 1500 الکان ولا سا راوړي نو ولې امام ابو یوسف رجوع کوي نو ولې نه وایي ابن الهمام وایي دا خبره درسته نه ده اوس ته په ما یو بل سوال کې چې تا کم شعر وې ساعي کوفي نو تا خو د کوفې سا یاد کړ نو دا د کوفې سا هغه چې حضرت علي رضی الله عنه ځان سره د مدینې نه وړی دا کوفې والانو دا کم یو والا که چې موږ کوفې ورته وایو دا هغه چې حضرت علي رضی الله عنه کوفې ته لاړ دا ساعي ځان سره وړی خلاصه شوه خبره باب ما جاء باب کراهیت الاسراف فی الوضوء بس په دا بل کتاب به وایو أخبرني محمود بن ربيع أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فرمایي محمود ابن الربيع چې عتبان ابن مالک دا عتبان ابن مالک څوک اے مولانا صاحب ما ته وګوره دا د مسجد جمعې امام حضور پاک چې کله مدینه منورې ته راغی نو په قبا کې څو ورځې تېرې کړې دي څوک وایي څوارلس ورځې او څوک وایي څلېرویشت ورځې بس دا خبره ما ترمذي کې پرېښوده او دلته یې درته کوم لومبې راغی عوالي ته عوالي چې کوم جومات پکې جوړ دی هغې ته مسجد قبا او چا سره دیره شو یو صحابي کلثوم ابن هدم رضی الله تعالی عنه هغې کلثوم ابن هدم سره دیره شو
نو د جومات تمنا یو کړه چې دلته جومات جوړوم نو کلثوم ابن هدم ځای ورکړ او حضور پاک هغه جومات جوړم که په خپله پکې خدمت وکړه او همغه کلثوم ابن هدم رضی الله عنه ول امام وکړه او دا هغه جومات دی چې د دې په حق کې د آیت نازل دی لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين اوس په مسجد قباء دا آیت لیکلی دی نو دا لومبې ورته پس نسبت ووې چې مدینې ته راغې د هجرت نه پس دا لومبې جومات دی مسجد نبوي د دې نه وروسته دی نو رسول الله مبارک څوک یې څوارلس ورځې تېرې کړې دي او څوک یې څلېرویشت واوره اوسه مونږ غواړې خبرې پسې پوره طلب کوو رسول الله مبارک کې رسېدلې مدینې منورې ته څه پر ورځ رسېدلې اوس مې وې د ګل پر او د قبا ته او د قبا نه چې راوتلې د جمعې پر ورځ راوتلې د جمعې پر ورځ راوته په قبا کې د جمعې مونځ نه دی کړی ګورې دا به زه دلیل پیش کوم چې په بانډو کې د جمعې مونځ نه صحیح کېږي اوس دې کې به هم چټ راکوې چې بانډه کې مونځ او زمونږ په کلي کې پلان کې دی کې چټونه مه ورکوه د مسجد د جمعې خپل بابونه را روان دي اجمالي مې درته ووایي نو په قبا کې مونځ ونه که اوس راشه نو د قبا نه چې راغې نو لاره کې یو قبیله ده په هغې قبیله کې حضور پاک مبارک لومبې د جمعې مونځ اوس هلته یو جومات جوړ شوی دی او هغه جومات ته مسجد جمعه وایي د هغې امام دا عتبان ابن مالک دا د هغې امام اوس څو ورځې حضور پاک تېره کړې په قبا کې څوک څوارلس څوک څلېرویشت دواړه سمې نه خوري ولې ګوره راغلی پیغمبر مبارک د ګل په ورځ دی شمېره نو ورپسې ګل څو شوې اته نو ورپسې بل ګل څوارلس دي ورپسې بل ګل څوارلس وې شمېرې نو نهه پنځلسمه راځي نو که په پنځلسمه راوتي د نهې پر ورځ راوتلې او که پنځلسو نه پس په شپاړسمه راوتي نو چهارشنبې پر ورځ راوتلې حالانکې په روایاتو کې راځي چې د جمعې راوتلې اوس به څه کوو ها زه ورپسې شه پنځلس ونه جوړېږي پنځلس خو سمې نه خوري ورپسې چې اوس ورپسې څنګه ګوره تلې د ګل پر ورځ دی نو راتلونکې ګل اته ورپسې ده بل ګل څو پنځلس ورپسې بل ګل دویش بل ګل څو شو دویش نو چې دویش شو نو جمعه سوی کله راځي وایه ګل نو نهه چهارشنبه زیارت جمعه ګوره نهه چهارشنبه زیارت جمعه نو دیرش څلېرویشت پنځه شپږویشتمه راځي څویم راځي لږ شپږویشتمه راځي او څلېرویشت راځي نو زه به پکې دې کې به تطبیق وکړم هغه څه د تلو ورځ د ګل یې نه دی حساب کړی د ګل پر ورځ خو پیغمبر مبارک لیټ تللی نو هغه یې پکې نه دی حساب کړی او د جمعې پر ورځ راوتی دی وختي راوتی دی سحر نهه لس بجې نو هغه یې پکې نه دی حساب کړی نو چې ګل او جمعه پکې حساب نه کې نو د شپږویشتو نه دوه باسه څو پاتې کېږي څلېرویشت نو رسول الله مبارک پوره ورځې چې تېرې کړې دي په قبا کې څلېرویشت دی او که هغه یوم الورود او یوم الخروج پکې حسابې یوم الدخول او یوم الخروج نو بیا شپږویشت راځي ښه مخکې دا اوس نو څه وایي عتبان ابن مالک وکان دا عتبان من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم ممن شهد بدرا من الانصار دې مناسبت دبا لیکن په دې به غټ سوال راځي هغه دا چې دا عتبان خو په سترګو ړوند و رسول الله مبارک یو ځل وایي دا عتبان وایي د الله رسوله زه په سترګو ړوند دی نو چې د جومات ته ځم مانځله نو کله کله زمونږ او د جومات په منځ کې یو خوړ دی خوړ راشي نو زه خو ړوند یم بیا تلل راته ګران یي نو ته داسې وکړه چې راشه او زما په کور کې یو ځای کې مونږ لمونځ وکړه د برکت دپاره نو هغه ځای به مونږ بیا چې جومات ته نه ځم زه به هغې کې مونځ کوم نو حضور پاک وکړه لاړه نو سوال وکړه چې عتبان ابن مالک خو ړوند نو دلته وایي بدر ته تلې ړانده خو بدر کې شرکت نه شي کولی نو جواب دا چې دا وروسته ړوند شوی دی مخکې بینا او برابر او وروسته هم بعضې حضرات وایي ړوند نه دی ضریر البصور نظر یې کمزوری خو خیر که وروسته ړوند یا نظر کمزوري دا بدر کې شرکت ډېر مخکې دی هغې وخت کې سترګې جوړې وې اوس څه وایي نو من الانصار انه اتا دا انه اتا څه دویم حدیث کې را روان دی اتا رسول الله صلی الله علیه عتبان راغی حضور پاک لا ها قال وحدثنا احمد
احمد ابن مني قال حدثنا سوق عن بسا قال حدنا يونس قال ابن شهاب ده مدار ده سند ده وقتی د ابن شهاب او د امام بخاری من کې یحیی د لیس نو لیس عقیل نه او دلته د امام بخاری او د ابن شهاب من کې احمد عن بسا و یونس ده ابن شهاب وقتی چانه نقل کاوه وګوره ابن شهاب زهری د محمود ابن الربيع نه یاد دي کنه او غدا عتبان او دلته ابن شهاب ثم سالته بیا مې سوال وکړه حسین بن محمد نه رومبي خراته حدیث ویل دي چا وګوره کنه محمود ابن الربيع بیا مې سوال وکړه حسین بن موسی دا څوک دی دا یو کس د بنو سالم دی د عتبان د دغه جمعات چې دا مسجد جمعه او تویل ته مسجد د بنو سالم وای مسجد د چا د بنو سالم یو هغه مسجد قبلتین هغه مسجد د چاو د بنو سلیمه هغه جدا دی او هغه بل جمعه چې ما دیګره خبر او هغه مسجد د بنو حارثه او دا مسجد د بنو سالم دی ګورې دی هغه کې فرق دی هغه مسجد د بنو سلیمه دی دا مسجد د بنو سالم دی دا قباء طرف ته دی هغه په وادي عقیق کې دی د بنو سلیمه سو زلا وهو او دا حسین سوق یو فرد د بنو سالم خدا سردارانو د بني سالم نو بنو سالم هغه دی چې دا عتبان په کوم جمعات کې امام د مسجد جمعه کې وته وي نو ما سوال وکړ د حسین د حدیث ته مطبوع ابن الربيع چې ماته یو حدیث محمود د عتبان نه نقل کړی دی نو فصدقه نو حسین تصدیق وکړ د محمود چې ټکی د تویل دي او هغه حدیث څه دی هغه دغه چې ما د توي چې دا عتبان لاله رسول الله مبارک ته وراشه ماته یو ځای کې منځو کا چې ځکه خور راشي نو چې د پکې منځ کوم نو حضور پاک لال الته او ته 2 رکعات منځ کو تفصیل به رستو راشي ورپسې شاه وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعه وكان الطيب لعزيز وكان ابو شهيد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر استعمل قدامه بن مجهول عن البحرين وكان شهيد بدر وقال عبد الله بن عمرو وحفصه جي ابو اليمان حكم ابن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال الزهري أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر بني عدي دا عبد الله دا بنو عدي قبيلة مشرو أكبر سا عمر رسيدة مشر أو دي سوكو دا عبد الله دا بلار دا عبد الله بلار تاسو معلوم كي عامر بن ربيعة ياد ديكا شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة دباش نو سوي نو کانا نو اخبرني سر دلال شاه دا میاں کې په جمله معترضه وا دومره د توخل کې دا عبد الله د بنو عدي مشهور پلار صحابي دی او بدري دی بس سر لبي لال شاه نو زهري وي اخبرني عبد الله ابن عامر ان عمر استعمل عامل مقرر قدامه ابن مزعون لرا په بحرين دا اوس چې وته کم بحرين وي د عراق او د عمان په میاس کې وسم دا بحرين د دقه دي بدي عامل مقرر کو دا زکات وغیرہ وکانه شهید بدر او دا قدامن بدری وو د مناسبت دباب او دا قدامه سوکو دویم صفته کوي دا عبد الله ابن عمر او د حفصه مامو یعنی د حضرت عمر او خيو نو دلته کې دوه بدریین د توخل یو د راوی د عبد الله ابن عامر پر عامر او یو د عبد الله او د حفصه ماما چې قدامه ابن مزعون چې د بحرین وادي عمر مقرر کړو یو یې دا خدا دواړه بدرین نو دې کې وګړه خبره درستو برازي صبر بکې دی قدامه باندې بیا الزام د شرب د خمر لګیدل نو بیا حضرت عمر معزولم کو او بیا ولا حدم ور کړی دی نور تفصیل ورستو راځي ورپسې شاه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسمان قال حدثنا جويرية تو فاعل دي سر خوړی دی حدثنا جويرية عن مالك بن عبد الزهري ان سالم بن عبد الله يخبر قال اخبر ابن حديث عبد الله بن عمر ان رجل الله عنه ان عقيل وكان شهيدا بدرا اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جي نهى عن قراءة المزارع وقلت لسالم فتبرئها فقال نعم ان رفع اكثر عن نفسه خا راځوس جويرية نقل کی د مالک ابن انس نا عن الزهري قد الزهري نقل کی او زهري سوي چې سالم ابن عبد الله اخبر خبر زهري له ور کړی دی قال اخبر او سالم زهري له خبر ور کړی دی دا د سالم مقوله ده چې خبر ور کړ رافع ابن خدیج زما په مخ عبد الله ابن عمر له رافع ابن حدیث صحابي دی ګوري ښا زما په مخ کې رافع ابن خدیج سالم او عبد الله ابن عمر له خبر ورکاو چې ان عمه چې دوه ترونه د رافع د یو نوم ظهیر او د بل مظهر
دو ترونه د رافع د یو نوم ظهیر او د بل مظهر. وکانا شهدا بدرن د مناسبت د باب شو چې د رافع دواړه ترونه ظهیر او مظهر بدریین دي. اخبره دغه دواړو خبر ورکړی د رافع لرا چې نبی علیہ السلام نه منع کړی د عن قراء المزارع د قراء د مزارعونه. مزارع قابل کاش پچی پټی ته وای چې دا پکره مور کوي. مولانا صاحب دا په کتاب المزارعات کې راځي په دې کې اس اختلاف نشته. ټول علما اتفاق دي چې زمکه په اجاره او پکره ورکول شي. که داسې ورته ووایي چې دا زمکه والا 1000 روپۍ کال لا کوه 15000 روپۍ کال لا کوه 6000 روپۍ کال لا کوه دا بالکل جایز دي څه کلام پکې نشته. اجاره ورته موږ وایو تاسو ورته څه وایې اجاره. دویم دا چې په مزارعت یې ورکې چې په نیمکاره خلک ورکوي نو د هغې دوه صورتونه دي. یو صورت دا چې دا ځمکه مې تاله درکړه دا کره د دې پولې نه دې خوا چې کم فصل یې به زمی او د دې پولې نه دې خوا چې کم فصل یې ابستی یا د دې باړی فصل بستی د دغې باړی فصل به زمی یا په لختو چې کم فصل وشي بستی او باقي به زمی. بالاتفاق ناجایزه دی. ولې ځکه شرکت فی الشایع را نغی شرکت فی الخارج را نشي. کیدای شي هغه یو طرف فصل وکړي چې کم مالک ځان له خوښ کړی دی او د زمیندار هغه ونه کړي نو زمیندار به ورته وایي چې ما له دې بېکاره پټې را کړی ځان له دې ښه پرېښی دی. او کیدای شي د زمیندار هغه طرف فصل وکړي د مالک هغه ونه کړي نو مالک به دې ورته وایي چې خپل سره دې خواري کړې او زما هغې سره دې نه ده کړې نو جګړه به جوړېږي. نو دام ناجایز شو. لومبی قسم بالاتفاق جایز دا دویم قسم بالاتفاق ناجایز. دریم صورت څه دی چې دا ځمکه مې په اجاره ده په مزارعت درکړه دا کرا نیمه مدن ستا نیم زما دا شرکت فی شایع دی. که من غنمو کې بیا نیمه یو نیم د بل که شل منو کې بیا نیم د یو نیم د بل یا ثلث ستا 2 ثلثه زما یا ربع ستا 3 ربع زما هر څه باندې چې فیصله وکړه شرکت فی الخارج نو ائمه ثلاثه ورته جایز وي یو صاحبین او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته منع بالکل ورته ممنوع وي. نو د دې پوره دلایل او زما خدا قانون دی چې اختلاف د علما او د هغوی دلایل او ترجیح تمام او راجح ابدا د خپل باب کې ویم. باب المزارعت را روان دی. باب المساقات په ترمذي کې هم دی او په بخاري کې هم دی. پوهېږئ پې دلته اوس څه وایي چې نبي علیه السلام نهه منع کړې ده د کرا د مزارعونه. نو د کرا نه مراد که په پیسو اخلي هېڅ اختلاف نشته او د کرا نه مراد که کم یا واخلې لکه کہ معین نیمه و معین دا یو معین دا بل بالکل ناجائز دے. حدیث رافع ابن خدیج دے پکے بالکل دا حدیث دے پکے ناجائز. او کہ پدا بل صورت شرکت فی شایع نو دے کہ امام صاحبوی ناجائز دے. ائمہ ثلاثہ و صاحبین و جائز و صاحبین والا شرطون ویا بدر تویم زبر تویم خواہ زمین تنہا عمل تنہا زمین با تخم اے عاقل ورائی این سی صورت ہما ناجائز و باطل. تفصیل بویم. نو قلت لسالم نو دیوی زهری وی ما سالم تا اوی چې یو خو حدیث نقل کې چې پیغمبر مبارک نقل کړی دا او فتکریها انت او پخپل پکره ورکه دا خو ته ګناه کې چې کوم حدیث نقل کې دا غي خلاف کې. قال سالم وی او بالکل پکره ورکوم. ان رافعا اکثر على نفسه رافع پزان باندې اکثار کړی دی. څه کړی دی؟ ډیر احادیث نقل کوي او دا سوچ نه کوي چې کم ناسخ او کم منسوخ دی. دا منسوخ دی دا حدیث. دا حدیث دی مولانا صاحب رافع اکثار کړی دی. اکثار څه معنا؟ منسوخ هم نقل کوي. بده الله نو جواب دی. نور جوابونه بیا بل ځای کوم التبرتا کوم چې رافع پدان اکثار کړی دی. اکثار څه معنا؟ ډیر حدیث نقل کوي الکه منسوخ روایت ولې نقل کوي؟ بس خلاصه شو خبره ورپسې شه. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد بن الهادي ليسي قال وقان شهد بدرا دي مناسبة دباب رأيته بس يوجد حديث رابشي چې منستولاړو نو كبر فقال الله اكبر كبيرا الحديث شبه. وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معقل ويونس عن الزهري عن عروة بن زبير انه اخبره ان الجسر بن محمد اخبره ان عمر بن عوف وهو حديث ان عمرو بن عوف عمرو بن عوف سوق حليف ده بنو عامر بن لؤي
وكان د عمرو بن عوف شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم دغه مناسبت شو نو عمرو بن عوف سوي نبی علیہ السلام بعث او حدیث پیژنه کنه چې قسم یو بل سره کړی چې د بستا مدد کوم ته دا اوس ختم شوی دی لا حلف فی الاسلام لکه مهاجرین او انصار چې کوم کړو نو سوي چې نبی علیہ السلام اولېګا ابو عبید بن الجراح لره بحرین ته یاتی بجزیتها وی سره فیصله کړی وا ابي به مونږ ایمان نه وروړو جزیه ورکو نو په جزیه وسره فیصله کړل چې جزیه ته راوړې وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم هو ذبیر نبی علیہ السلام تراجه دي صالح صلح کړي واهل بهرین سره وامر عليهم او اميري په مقرر کړو الله ابن حضرمي په امیر مقرر کړو اے مولانا دا یو د عشره مبشرون خو خیر نه دی دا عشره مبشره دی ابو عبیده سره لیکل دي خطا نه شیخه خدا مولانا سیبو دا الله ابن حضرمي مشهور صحابي دي فقدم راغب ابو عبيده يوليغ فبمال مال رول د بحرين فسمعت الانصار سمعوا فقدوم د ابو عبيده چې ابو عبيده د بحرين راغ بلا مال راوړي دي نو فوافوا نو دي ملاقات شو د صلات فجر سره د نبی عليه السلام نټول د سار منزل رالل کته مخ کې بندراتل سو نا دا د بنو سلمہ والا بنو سالم والا قبا والا بنو حارثه نور جمعتون والا ټول رالل چې پیغمبر مبارک مال راکی فلما انصرف جراو گردید نبی علیہ السلام من صلاة الفجر فتعرضوا له دا ټول انصار وترا مخشو فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسکیشو حين رآهم ثم قال اظنكم گمانكم بتاسو سمعتم چې تاسو ورېدل چې ابو عبیده قدم بشیء پیغمبر مبارک ولاړو سهمیت ورنکو قدم بمال مونوي سی ویلکا څه شعر وړي قالوا اجل يا رسول الله غيهم دروغ نه قال فابشروا خوشاله شي مال راغلی درکم واملوا امید ساته دا اغه مال یسرکم چې تاسو له خوشاله کی او فوالله ما الفقر اخشى عليكم تما دې قسم په الله چې فقر نه دي چې یریګم پتاسو چې تاسو به گمراهان کی فقر ټیک دا کاد الفقر ان يكون كفرا کله کله فقر سړی بربادي یو سړی فقیر لکه غریبو نو کور کې ورکړ یو ډوډۍ پخښوي او کسان ګڼ نو په طبخي یو ډوډۍ و ګڼ کسانو نو هغه ډوډۍ داسې راواغېسته او داسې اسمان ته وویشتله وی دام ورپسې واله دا الله سره مقابله او استهزاء شوه که نه شوه کاد الفقر ان یکونه کفرا او ما سره په خپل یو بابین خطی ډېر مې پوهه خو نه پوهېده یو خان یې یادو وی دغه خان ته وګوره ټکي مونځ نه کوي او ښه مالدار دی موټر دی ورسره ټکي اودس نه کوي او زه مونځونه کوم ما سره د خدای سروانه ده ما له سم نه راکړي ډېر مې پوهیو چې باباجي خو باباجي نه پوهېده نو دا کم فقر کفر ګرځي اکثریت چې څومره غریبانان فقیران دي دا ګورې په نسبت د دې مالدارانو منځونه او نیکۍ ډېرې کوي او په اکثریت د مالدارانو سبب د ګمراهۍ ګرځي چې دا مالدار شي که نه یا د سترګې بیا په تندي کې وي ملا ته سپک ګوري موټر ګی چې بیا وشو بیا چې دوه موټر ګی وشو د ده د لاسه خو ګیره او ملا او طالب اړو سره راځي نه نو څه وایي په اعتبار د اکثر نه یریږم چې فقر په تاسو باندې سبب د ګمراهۍ بشي ولکن اخشى یریږم ان تبسط علیکم الدنیا دنیا به راباندې خوره شي د دنیا نه مراد متاع د دنیا دی کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها سیالي به وکړئ په دې دنیا کې سیالي پېژنئ څه ته وایي یو د یو نه زیات او بل د بل نه زیات کما تنافسوها تنافسو کې ضمیر مخکې امتو ته لکه چې سیالي کړې وه مخکې امتونو په دنیا کې نو تهلککم هلاک به کي تاسو لره کما اهلکتهم ولې بیا په حرام هم پیدا کوي حرام حلال ته به نه ګورئ اسراف او تبذیر دین به دنه بیا پاتې وي زمخ كذا وبه قال حدث ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع ان ابن عمر كان يقتل الحيات كلها طول ماران به وجل چې کوم مار به لیدل داس به ورکاو حتی حدث ابو لبابه بدري دی بدر کې شریک نو پیغمبر مبارک څه عمل لګلې خو حصہ ورکړی دا ځکه وته بدري وای چې نبی عليه السلام منع کړی د جنان البيوت نه چې کورونه کې کم پیریان وي دا بنه وجنه ماران جنان ماران وی دا پیریان دي مدینه کثیر ډیر زیات پیریان مدینه تراغلیو د حضور پاک نه به دین زده کاو او دا پیریان هو کله شکل د مار جوړ کی کنه
يتشکل باشکال مختلفه نو فامسک بیا به نه وجل وی چې کم مار په کورونو کې ووینه دنه نو ولا به آواز ورکوي چې اسألک بعهد سلیمان علیه السلام ته وعده غشته و یا اسألک بعهد نوح علیه السلام چې کله دا خېجول نو وعده ته غشته و نو تا نه سوال کومه الله توزینا چې ضرر باندې رسېږي یا ان تشکل شکلا آخر په خپل شکل بدل شي نو که د هغې نه پس دې شکل بدل شو غیب شو خو ټیک ده او که نه شو بیا وجلی شي مخکې نو بیا تې امسکه بس بکو مولانا صاحب وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله وسلم کیا تھا دا والد صاحب ته دعا وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي څومره بیمار